دا خبرې وکړې ډېره زیاته مننه ده. او بچي مختصر کې پروګرامونه دلته ډېر زیات دي او نوید صاحب ته وویل چې هغوی ته ډېر نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين یا الله موږ ستا عبادت کوو د تا نه مدد غواړو. ګرانو عزتمندو د قوم سپینګیرو مشرانو کمال الدین زاهد شاه نیاز علي اختر علي نبی خان زیب شاه اکبر حسین اختر حسین اکبر خان اشرف ټولو ملګرو ته پاکستان تحریک انصاف کې په شمولیت باندې هرکلی ویم. یو ډېره درنه او ښه فیصله چې نن تاسو پاکستان تحریک انصاف کې په شمولیت باندې وکړله. زه اکثر دا خبره کوم او هر ځای ته چې ځم دا خبره کوم چې یاره په دې الیکشن کمپین کې او په دې هلو ځلو کې موږ چې چېرته ځو نو موږ ته مشکلات ډېر کم وي بلکې د نش برابر وي او موږ ته هرکلی ډېر زیات زبردست وي او د خلکو هغه خوشامدید دومره زبردست وي چې زموږ مینه ورسره یو په ډبل شي. خو بیا دویمه خبره زما ذهن له एकदम دا راشي چې دا زموږ خپل څه کمال نه دی بلکې دلته بخشال اعلی خبره وکړله دا زموږ د لیډر او زموږ د سابقه وزیر اعظم جناب عمران خان کمال دی چا چې د ملک سیاست دې ځای ته راورسو چې نن بچې د دې ملک نن هر یو وګړی هر یو ځوان هر یو زموږ مشر هغه دا خبره کوي چې واحد عمران خان دی د دې ملک او واحد دا یو سیاسي جماعت دی چې دا خدای پاک مطلب دا دی چې دوی له دا طاقت ورکړی چې د خپل قوم خدمت په صحیح معنو کې وکړي. موږ او تاسو سوچ وکړو چې عمران خان په جیل کې پروت دی په کومه ګناه پروت دی داسې خو په هغه باندې غوټ څه تقریبا 200 لږ کم و بیش اف آی آر شوي دي خو غټ کیسونه په هغې کې یو سایفر دی. سایفر څه شی دی؟ سایفر امریکې دمکي رالېږلې ده یو خط یې رالېږلی په دغه خط کې دمکي رالېږلې پاکستان له او د سنګین نتایجو دمکي ورکړې او هغه خط عمران خان چې وزیر اعظم و دې قوم ته یې ښکاره کړو او دې قوم ته یې وښودله چې ستاسو حقیقي دشمن چې کومه دی هغه امریکا ده وګوره دې پاکستان ته په بد نظر سپک نظر باندې کتلي دي او د هغه دا دمکي ده په هغې باندې دلته چې کومه دی د دې ملک نور سیاسي جماعتونو چې کوم مشران دي د آرینتۍ خبره دا ده چې عمران خان خط وښودو د امریکې خفګان چې دلته د مولانا صاحب د ټولنه سیوا دی وی دا دې ولې وښودو د ده نوم دې ولې واغېستو د امریکې. نواز شریف د هغه نه ډېر خفه دی زرداري د هغه نه ډېر خفه دی ایمل خان د هغه نه ډېر خفه دی چې یاره د امریکې نوم به دې نه اخېستو. په دقه کیس کې عمران خان نن په اډیاله جیل کې بل کیس یې پې جوړ کړی دی القادر یونیورسټي. القادر یونیورسټي څه شی دی؟ دا د دې ملک واحد یونیورسټي ده چې په دې کې د نبي علیه السلام په صفاتو باندې به ته سټډي کړې او تا ته به ډګري ملاوي او دا د دې ملک واحد یونیورسټي ده چې عمران خان جوړه کړې ده. په دغه کیس کې نن په اډیاله جیل کې پروت دی چې دا پیسې تا له چا درکړي دي او څنګه چل دی یو فراډ یو زبردست کیس یې ته تیار کړی. لہذا موږ او تاسو له سوچ پکار دی چې عمران خان سره په دې شپږو میاشتو کې څومره رابطې وشولې او دغه ټولې رابطې د ډیل وي او د دې ملک هغه تاریخ داسې پاتې شوی دی چې دلته کوم سیاسي لیډر ګیر شوی دی نو هغه ځان له ډیل کړی دی په ډیل باندې هغه بار وتی هر سړي ځان خلاص کړی که بېنظیره وه موږ به مطلب دا دی چې څوک دې پرې خفه کېږي نه چې کله ګیره شوله په ډیل باندې بهر تللی که نواز شریف ګیر شوی دی په ډیل بهر تللی دی دغه حساب له د دې ملک ټول لیډران چې کومه دی په ډیل باندې بهر تللي دي. شپږ میاشتې وشولې چې عمران خان د پاکستان په جیلونو کې ګرځي او بار بار کله ته وایي 15 کالو نه بار لاړ شه بیا راشه کله ته وایي 3 کالو نه لاړ شه بیا راشه او اوس ریسنټلي ورته دا خبره شوې ده چې 1 کال نه لاړ شه خو لاړ شه تر دې پورې چې هغه خپله پارټي قربان کړله د پارټۍ هغه چې کومه د هغه نښه وه بیټ هغه یې قربان کړله د پارټۍ شهیدان یې ورکړل وینه یې پرې کړله
د خپل ذات نه پې تېر شو خو دې قوم باندې په دې ملک باندې کمپرومایز کولو ته چې کومه دی تیار نه دی د ملک پرېښودو ته چې کومه دی هغه تیار نه دی غیرت یې کړی دی ننګ یې کړی دی په دې قوم باندې زما یو درخواست دی چونکې زمونږ هغه انتخابي نښه چې کوم بیټ ته هغه خو موږ نه اخیستلی شوې ده خو د هغې په باندې مقابل کې چې کوم زمونږ د قومي اسمبلۍ امیدوار دی زمونږ سابقه منی جناب ساجد خان نو د هغه نښه جیز دی او زمونږ چې کوم صوبایي امیدوار دی ملک محبوب شیر تعلق یې د پنډیلۍ سره دی نو د هغه انتخابي نشان چې کومه دی هغه ویکټې دي یو نښه د قومي اسمبلۍ د ساجد خان هغه جیز دی او دویمه نښه زمونږ د صوبایي اسمبلۍ د محبوب شیر جي هغه ویکټې دي د قومي اسمبلۍ دپاره چې کومه پاڼه موږ ته میلاویږي نو هغه شنه پاڼه به وي په هغې کې به د جیز نښه چې کومه دی هغه موږ ګورو او دغه حساب له سپینه پاڼه د صوبایي اسمبلۍ دپاره په هغې کې ویکټې خو په شنه پاڼه کې به یو بل شي ته هم خیال کوو ګورئ که چېرته زمونږ دا سوچ چې موږ د عمران خان امیدوار کامیاب کړو او عمران خان له دا زیری په جیل کې ور ورسي چې هغه وزیر اعظم جوړ شو نو اپوزیشن ما خو تاسو ته وویل چې اول یې عمران خان ګیر کړو زمونږ ورکران یې ګیر کړه زمونږ شهیدان یې زمونږ وینه د ورکرانو توی کړله دی زمونږ نه نښه واخیستله چې کله عمران خان د امیدواران آزاد چې کومه دی ډکلیر شو زمونږ د عمران خان جیز نښه شوله نو د بل ساجد خان په نامه یو ګمنامه ساجد خان دی چې څوک یې پېژني نه او الیکشن ته اراده هم نشته هغه یې داخله کړې ده او د هغه نښه چې کومه دی هغه توتکر کړی اوس دا هم کېدی شي چې په دغه پلیټ پیپر کې به ړومبی ساجد خان جیز وي او لاندې به ساجد خان توتکر کوي نو ډېر احتیاط به کوو چې هسې نه چې د جیز دا مهر چې کومه دی دا چېرته توتکر کې باندې موږ ونه وهو لږ ډېر پهچان به کوو په جیز کې په توتکر کې هسې خو به واضح وي خو لږ سوچ به ورته کوو نو زما دا یو درخواست چې تاسو د خپل ووټ چې کومه دی دا دوه ووټونه چې کومه دی یو د قومي اسمبلۍ دپاره یو د صوبایي اسمبلۍ دپاره د جیز او د ویکټو په حق کې د خپله فیصله وکړئ او انشاءالله تعالی د دې الیکشن دا اوس یو نارمل الیکشن نه دی د دې نه ضد او پښتو جوړه شوې ده او دا ضد او پښتو هغه سره کوو چا چې موږ سره پښتو کړې ده نو دې ټولې خبرو ته تیار یو که نه انشاءالله تعالی خوشحاله اوسئ آباد اوسئ